او یو ځکه بیا روان وی لار رانه ورکه شوه وی کارغه راغی ونه کې کېناستو وی امیر صاحب سره خبرې شروع کړي وی امیر صاحب ویل چې اوس دې مخکې کفر ته ګوره وی امیر صاحب ویل چې شور مه کوئ دا خو دې فرشته رالیږلې ده کارغه ته یې فرشته وویله کافر شو که کافر نه شو دا فرشته د کارغه په شکل کې راځي شرمېدلې دا دومره دلګان هم دي بیا نو بیا وی بس هغه امیر صاحب ویل چې بس راځي وی کارغه مخکې مونږ ورپسې وی چې وکتل وی روډ مخې ته راووتو وی لاره پیدا شو خبره باندې پیږي که زمونږ یو ملګری ورسره تللی و هغه ویل وی ماسخوتن بجې شو وی هغه امیر به آواز وکړو چې هلکه چاته که باد ورغلي جومات کې باد پرېږدئ د خدای په لار کې راوتي اجازت دی درته وی دا جومات کې به درز و دروز او وی دلایل به دا وي چې دا خدای تعالی یو فرشته پیدا کوي دې کفر ته ګوره ښه وی تبلیغیانو سره ولې وراني داسې خرافات وایي که نه وی فرشته راشي دا باد په خوله کې نیسي وی دا جومات کې نه ځي وی دا فرشته په خوله کې نیسي او فرشته ځي او بار دا باد پرېږدي او هغه فرشته بیا مړه شي بیا چې دویم ځل باد سوکه چې وي بله فرشته ورته الله پیدا کړي ملګری چرسي غوندې وي زه ورته غوسه شم چې دلګانو تاسو خو بله فرشتې وجلي دي زه خو تاسو سره اړو ګرځم نه تاسو خو بله فرشتې مړې کړي دي نو دا داسې قوم دی دا داسې قوم دی هغه ډم پکې و اډم هغوی زموږ جومات ته نن راغلي تبلیغیان دي په خدای او رسول ګران دي هغوی څه بکواس کوي که نه نو دا زموږ جومات ته نن راغلي خوراکیان دي ټیپر او لوګان دي راځه ورپسې دا هغه خلک دي یو آسان الفاظو کې به تاسو پوهېږم تاسو هر امی امی خپل زړه ته سوچ وکئ چې یو سړی د دین کار کوي تاسو امین د دین د کار نه خلک منې کوئ جواب راکړئ منې کوئ دا ستاسو ایمان او ضمیر او فکر دا قبلوي چې د دین نه خلک منې کوي نو بیا هم زمونږ په استادانو دومره بېکاره عقیده ده چې تاسو امیان د دین نه خلک نه منې کوئ او دا کم استادان چې امیان تبلیغیان جومات کې نه پرېږدي تاسو وایي چې تبلیغ منکرین دی ولې دا د دین دشمنان دي چې دین ته خلک نه پرېږدي فځان خو مو دا یقین نه دی چې مونږ خو دین نه خلک نه منې کوو نو بیا دا استاد دومره بېدینه سړی شو چې د دین نه خلک منې کوي خو ته به پته یي که نه تا ته به هغه جال معلوم نه وي چې د مانځه په بانه رستو څه دي بهرحال مخکې نه ځم بیا به خلک وایي چې لږ تیز لاړې عرض مې دا کوو احیاء علوم الدین کې امام غزالی رحمت الله علیه دا فتوا ذکر کړې ده باب الاعتکاف دا فتوا اورئ دا ډېره عجیبه ده ښه هغه وایي وی په کم جومات کې چې یو امام په اعتکاف باندې ناست وي او د دې منبر په خوا کې یو امي تبلیغي ودرېږي امي تبلیغ کوي نو امي سړي دپاره تبلیغ کول خو ناروا او د ملا معتکف په جومات کې ناست دی امي تبلیغي د تبلیغ نه منع نه کا امام غزالی رحمت الله علیه علوم کې فتوا ورکوي وایي د ملا په اعتکاف کې ټکی ثواب هم نشته د دې ملا په اعتکاف کې ټکی ثواب یې نشته وایي ځکه چې د اعتکاف ته ناست دی او د ده سره خوا کې په جومات کې ناروا کار کېږي چې د امي تبلیغ دی او د دا ناروا د جومات نه منې نه کړه د ده په دې شیخۍ کې اجر نشته الہ العالمین په اعتکاف اجر نه ورکوي داشان تفسیر قرطبی دویم جلد دی کریمہ په تفسیر کې ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر دا دی تفسیر او مصنف ابن ابی شیبه دا حدیث کتاب دا امام بخاری استاد لیکل دی دا امام ابو زرعت الرازی استاد لیکل دا امام مسلم استاد دا امام نسائی استاد دا امام ابی داود استاد آغا ابن ابی شیبه حدیث کتاب لیکل دی پوم جل کی دا روایت ذکر کئی وائی حضرت علی کرم اللہ وجہو پا دمشق یو جامع مسجد تراغ دننا پا مسجد کی یو سڑے ولاڑ دے خلکو تا تبلیغ کئی حضرت علی سے مبارک بار ادری دا چاہتا وی دا فلان شخص سشے کئی چا ورتوی رجل یذکر الناس دا سڑے دے خلکو تا تذکیر کئی تبلیغ کئی اغور توی علی بیہی دا سڑے را تراولین امی تبلیغی دا لاس نونیو
اور وسالتا حضرت علی کرم اللہ وجہ ورتوائی هل تعرف الناسخ من المنسوخ قرآن کریم کے ناسخ دا منسوخ نہ بلولی شي هغه ورته ویلاوی دا خو نشم بلولی دا ابو البختری پر روایت کې راځي حضرت علی سے مبارک ورتوائی هلکتا و اهلکتا خلق دم تباہ و برباد کر ځان دم تباہ و برباد فخرج من مسجدنا ولا تذکر فیه زمنګ د جماعت نه رکیږه وځه ولا تذکر فیه دلته تبلیغ مکوا یاره دا ساده مسلمانان چې په دې مشایخ باندې اعتراض کوي وي امي تبلیغ جماعت کې نه پریږدي دا اولن امي تبلیغ حضرت علی کرم الله وجهه د جماعت نه شړلو فخرج من مسجدنا ورتوي وځه زمنګ د جماعت نه رکیږه ولا تذکر فیه دلته تبلیغ مکوا کدا خلق پاغه زمانہ کې وي نو دی په حضرت علی سے باندې دا اعتراض کړو که بینو کړي جواب راکړي یاره حضرت علی سے پسې باندې دا پروپاګاندا کړي وي دا تبلیغ منکر دی دا وی تبلیغ نه مانی ولې چې هغه می تبلیغی د جماعت نه شړل نه دا خبرو تلک سوچ کوي ګوري مونږ د تبلیغ منکرین نه یو مونږ خلکو توایو چې د تبلیغ شرطونه ځان کې راولي به دې ډګر تر وځي کوي کنه چا منه کړی دا دومره علما تبلیغ کوي مونږ کله مخالفت کړي خدای می د پاره دا ډیوټي نه